السلام علیکم ګرانو کتونکو ډیلی خیبر نستاسو کوربه جلال صافي تاسو ته حاضر دی. کتونکو پراپرټي د نن سبا یو او مهم ضرورت دی، د ارچا ضرورت دی. هغه که په پاکستان کې د نن خلک دي که بهر خلک دي، د لپاره کم چې په دوبۍ کې د پراپرټي په تکل کې چیرې پراپرټي بالو دا به څنګه له څه طریقې کار وي. نن راسه یو ډیر بهترین شخصیت په پروګرام کې ناست دی، رفیق حسن بھائی 22 سال د پراپرټي په بزنس کې وشو. دوی سره خبرې اترې کوو دغه حوالې سره. نو موږ سره اوسئ. دوی به تاسو له ویزې هم کوي 10 سال 5 سال 2 سال دغه به صرف یو مهرباني کوي ویډیو به سکیپ کوئ نه، ټوله ویډیو به ګورئ چې پوره معلومات تاسو ته ترلاسه شي او تاسو ته څه ناڅاپه پیدا والی. نو رفیق حسن بھائی پروګرام کې ته هرکلی وایي. ډېره مهرباني جلال بھائی، خوشحاله اوسئ. دوبۍ ته څنګه لاړئ؟ په دغه سوچ تلي وئ که نه د بل څه بزنس آیډیا مو ذهن کې د پراپرټۍ کار مو څنګه شروع کړو؟ دغه راته اول وایي مختصر. جلال بھائی تاسو ته خو پته ده زموږ د ملک د حالاتو، لکه دلته کې کوم موږ بار ملک ته هر یو کس دا څومره کتونکي چې دي په بار ملک کې چې ژوند تېروي، په دې یو نیت ځي چې زه هلته کې ځان له یو ښه روزګار جوړ کړم، هلته کې د خپلې فیملۍ دپاره، د خپل ځان دپاره، د خپلې علاقې دپاره بیا خدمت وکړم. نو موږ هم په دغه نیت باندې لاړو دوبۍ ته او سټارټ هم ډیفینټلی چې د زیرو نه اخیستی و، خو بیا د هغې سره د وخت تېرېدو سره الله تعالی کامیابي راکړله. چې کامیابي راکړله مختلف بزنس ما کړي دي، خو اوس مین کاروبار چې زه کوم کوم هغه د پراپرټۍ کوم. د پراپرټۍ تاسو ته ښه پته ده چې دوبۍ یو ماډرن سټي ده، وړوکی ملک دی. هلته کې څه د بره 200 ملکونو خلک راځي، نو که هلته کې ته انویسټمنټ وکړې نو بیا په هغه انویسټمنټ کې ته کیپیټل اپریسیشن چې کوم پیسې ته انویسټ کړې نو په هغه باندې ته ښې پیسې ګټلی شي. بل د دوبۍ هغه ماحول داسې دی چې یو ډېر امن او سکون والا ځای دی، نو خلک خوښوي چې هلته کې ځان له کور واخلي، هلته کې په خپلو بچو باندې تعلیم وکړي. نو په دغه وجه باندې ما هغه ټول کاروبارونه چې کوم دي ختم کړه او زه صرف اوس د پراپرټۍ کار کوم په دوبۍ. جی کتونکو رفیق حسن بھائی د یو کمپنۍ آنر دی هلته د پراپرټۍ واد الاسریه پراپرټي دوبۍ د هغې آنر دی. نو د هغې حوالې سره نورې خبرې اترې هم دوی سره کوو. ها رفیق بھائی دا راته ووایي پراپرټي چې په دوبۍ کې سړی اخلي یا بیرون ملکي شهري هم نه د دوبۍ هلته تګ هم نه شوی، نو دا به څه پروسس دي دغه هم راته ووایي کتونکو. دا داسې ده، په دوبۍ کې 2 قسمه پراپرټۍ نه دي، یو ته وایي لیز هولډ او یو ته وایي پراپرټي فری هولډ پراپرټي. فری هولډ پراپرټي چې تا سره د هر ملک پاسپورټ درسئ، هر نیشنلټي ستا سره درسئ، نو دا د هغه ځای چې کوم ګورنمنټ دی، دا د هغه ځای چې کوم رولرز دي، هغې دا یو موقع ورکوي د اجنبیانو له چې لکه تاسو راشئ او زموږ پرې ملک کې انویسټمنټ وکړئ. نو د هغې دپاره جي تاسو ته صرف د پاسپورټو، ستاسو د ایمیلو او د موبایل نمبرو او چې په کوم ملک کې ته ژوند تېری مستقل پته هغه ضروري ده. نو په دغه بیس باندې ستا هلته کې رجسټریشن کېږي. نو چې رجسټریشن وشي بیا د دې څه کټګرۍ نه دي، تاله بیا دیو د انویسټر ویزا درکوي، بیا تاله دیو د ګولډن ویزا درکوي. نو ته به د هغه ځای شهري شي، د هغه ځای ریزیډنس به تا ته میلاو شي. نو دا ډېره اسانه طریقه ده، خو په شروعاتو کې تا ته د پاسپورټ، رجسټرډ موبایل نمبر، ایمیل او ستا مستقل پته دا پکاري. سټارټ کې به دغه پکاري. ښه دوبۍ کې یو سړی مقیم نه لکه پاکستان کې دی یا په بل ملک کې دی، افغانستان کې دی، نور څومره ملکونه دي، سعودي عرب کې دی، او دوی وایي چېرې موږ په دوبۍ کې پراپرټي کوو، نو هغوی به څنګه ترتیبي دغلته در تګ ضروري دی نه دی، یا د هغې د دې آنلاین سیسټم یې څه طریقه به کوي؟ جی د هغې دپاره دوبۍ لینډ ډپارټمنټ دونه ښکلی سیسټم راوړی دی چې د دې دپاره اسکرو اکاونټ جوړ کړی دی. هغه اسکرو اکاونټ د دوبۍ حکومت په خپله باندې د هغې په نګرانۍ کې تا هغه خپلې پیسې هغې ته ټرانسفر کولی شي. لکه ته چې اوس مثلا په کوم ځای کې اوس مثلا یو کس دغه پراپرټي اخلي، نو هغه ته به زه اپشن یې ولېږم چې یاره زه 1 بیډروم اخلم، 2 بیډروم اخلم، 3 بیډروم اخلم، یا ځان له ویلا اخلم یا ټاون هاوس اخلم، چې دغه سره څومره پیسې که نه. بیا د هغې نه بعد هغه د اسکرو اکاونټ په ترو باندې خپلې پیسې راولېږي. نو چې کله هغه خپلې پیسې راولېږي، هغه ناس په بارمل کې دغه رجسټریشن وشي، دغه نوم ته هغه پراپرټي ټرانسفر شي، د هغه نه بعد هغه په ویزټ ویزا باندې هم راتلی شي. چې کله هغه په ویزټ ویزا باندې راشي او که د چېرته د 10 لاکو د 2 میلیونو درهمو انویسټمنټ کړی، نو د دوبۍ حکومت دته د 10 کالو ګولډن ویزا ورکوي. بل په ګولډن ویزا کې دا فایده ده چې په دې کې مثلا اوس په نارمل ویزا باندې ته په دوبۍ کې وخت تېری، نو ته به هر 6 میاشتې بعد انټري کوې، خو په ګولډن ویزا کې که ته کال هم لاندې شي، 2 کال هم لاندې شي، تا ته څه مسله نشته دی. جی دغه طریقه شو. دا پراپرټي که څوک والي بیا د دې ذمهواري وغیره د دغې څه ترتیب دی، دغې به څوک ذمهواري؟
جی ډیر مهم سوال دی دا مهم ځکه دی که زه دلته کې د خپلو ملکونو دغه ته وګورم نو چې کوم سړی زوروري د کمزوري په پراپرټۍ باندې قبضه مافیا که نه قبضې کېږي نو دوبۍ لینډ ډپارټمنټ یو داسې ښکلی سیسټم راوړی دی چې ته هلته کې پراپرټي واخلې دا ستا د هغې سره یو امانت دی ټیک شو نه ستا په پراپرټۍ باندې څوک قبضه کولی شي نه ستا د دې پراپرټۍ هغه پرایویسي چې کومه ده هغه چاته آوټ کوي که زه تاسو ته ووایم جلال بھائی که تاسو په دوبۍ کې پراپرټي اخیستي او زه یو ایجنټ یم او زه تاسو ته یو ځل ټلیفون وکړم چې یاره ستاسو دا پراپرټي ده ته خرڅې او تاسو ما ته وویل چې نه خرڅوم که تاسو زه دوباره بیا ټلیفون وکړم او تاسو تنګ کړم چې لکه ته را پراپرټي خرڅې او ته په ما باندې هلته کې کمپلین وکړې نو ما ته 50,000 درهم فاین میلاویږي چې یاره زه دې سړي ډسټرب کړم هلته کې یو قانون دی هلته کې یو نظام دی دغه نظام په دغه باندې نو لکه هلته کې انویسټر له هغې دومره ویلیو ورکوي چې هغه انویسټر مجبوره شي چې د هغه بیا څومره انویسټمنټ یې په نورو ملکونو کې هغه راوړي او په دوبۍ کې کوي نو د انویسټر هلته کې ډېر زیات عزت دی هغه ته سیکیورټي میلاویږي هغه ته ګولډن ویزا هغه فیملی ته په یو ټلیفون باندې دغه چې څه څیزي لکه په دروازه کې ورته په 2 منټه کې حاضري نو د انویسټر هلته کې ډېره زیاته ویلیو ده چې کوم کس راشي او په دوبۍ کې انویسټمنټ وکړي دا انویسټر چې کله انویسټمنټ وکړي او پراپرټي واخلي د دې څه لیزي یا څه د څومره وخته پورې مطلب دا د په نوم کې نه مستقل به دا د شو دغه پراپرټي ښه جي دا تاسو ته ما وویل که نه چې 2 قسمه پراپرټۍ دي یو لیز هولډ یو پری هولډ چې لیز هولډ پراپرټي کله ته د یو عربي سره اګریمنټ کوې نو د هغې د زیات نه زیات مدت چې کوم دی یو کم سل کاله دی لکه دغه سره به اګریمنټ جوړ کړي چې زه به تاله د دې پراپرټۍ لکه د یو کم سلو کالو دومره قیمت در کومه یو کم سل کاله چې پوره شي هغه پراپرټي بستانه اتوماتیکلی دغه نامې ته بیرته واوړي کله چې تاسو پری هولډ پراپرټي والی کو تاسو پلاټ واخلی کو اپارټمنټ واخلی کو ویلا واخلی نو د دې قید نشته دی د عمرو دا ستا د ټول عمر دپاره کو ته پاکستانی ته چې په پاکستان کې څنګه پراپرټي والی کو ته افغانستاني او په افغانستان کې څنګه پراپرټي والی ټول عمر ستایي لکه د دې هلته کې یو داسې ښکلی سیسټم یې راوړی دی دې ته وایي شرعي الله شرعي الله مطلب که یو کس دی هغه مړ شي نو دا پراپرټي ډایرکټ دغه کور والا ته ټرانسفر کیږي دغه مور پلار ته نه دغه رونو ته نه د هغه کور والا ته او که چېرته کې دغه ښځه نه او دغه نو هغه بیا داسې کوي چې د ځان سره به وارثان لیکي چې لکه دا زما د ورور ته زما د دوست ته زما د ملګري ته لکه دا پراپرټي ټرانسفر شي نو هغه شرعي الله مطابقو بیا هغه پراپرټي دغه ته ټرانسفر کیږي بل یو ډېر ښکلی سیسټم دی هلته کې د دغه شرعي الله خبره کومه اوس یو کس دی او دغه ښځه ده او ماشومان بچي دي یا 2 دي یا 3 دي دغه عمرونه 3 کاله 4 کاله اوس دا زنانه و چې لکه د پراپرټۍ پسې زه هلته کې تلی نشم نو د دوبۍ حکومت او عدالت دا پراپرټي د ځان سره هولډ کړي د دې نه چې څومره انکم راځي در د هغې پورې هغه انکم دیو محفوظ کوي دیو له خرچه را لیږي د دیو د سکول پیسو د دیو د روزمره چې کومه زندگی گذر بسري کنه د هغې دپاره چې دا کله د ماشومانو د 18 کالو نه غټ شي او دا ایډلټ شي نو بیا دې ته ووایي چې راشي ستاسو د پلار دا پراپرټي ده چې دا تاسو نامې ته ټرانسفر کړو خو د ده دا کور والا چې کومه وي دا ښځه دې بیبي سره په دیو په رابطه کې چې لکه دا ستاسو پراپرټي زموږ سره راسته ده نو ډېر ښکلی نظام دی او انویسټر ته ډېر زیات هلته کې یو ښه پلیټ فارم هغې ورکوي چې لکه هغه انویسټر هلته کې خپل نور انویسټمنټ وکړي هغه خپل ژوند تیر کړي بل کو زه خبره وکړم د امن تاسو اورئ لکه ډېر زیات سیکیور دی ډېر زیات لکه امن دی پکې په تعصب باندې پکې پابندي ده لکه تا څوک تنګولی هلته کې نشي ستا کو بچي په دې مخکې ورځو کې د یو اي رولر چې کوم دی د دوبۍ رولر هغې یو ټویټ کړی و په هغې کې لیکلي و که ته چېرته د شپې په 2 بجې باندې ته زنانې او د شپې په 2 بجې باندې ته بهر ګرځې او ستا سره سیکیورټي نشته او ستا سره څوک سړي نشته نو ته دا سوچ وکړه چې ته په یو اي کې نو زه بالکل د دې خبرې ګویي ورکوم دیو چې په کوم ټویټ کې څه لیکلي نو بالکل دا حقیقت دی هلته کې ډېر زیات امن دی په هر لحاظ سره د جوماتونو خبره کوم کو د نان مسلم دپاره هر یو فرقې ته یو ځان له دغه او شوی دی او ډېر د امن او د سکون ملک دی ټیکس حوالې سره لکه یو سړي پراپرټي واخیسته انویسټمنټ یې وکړو د دې د ټیکس حوالې سره څه معلومات لرئ نو دغه هم زموږ کتونکو سره شریک کړئ ټیکس یې څه حساب جی دا د ټیکس جلال بھائی داسې دا بالکل ټیکس فری کنټري ده که ته هلته کې د 1 میلیون درهمو پراپرټي والی که د 2 میلیون والی ستا باندې هېڅ ټیکس نشته بیا که ته د 2 میلیون درهمو پراپرټي والی هلته کې خو پراپرټي خیږي
او یا په 2.5 میلیونه یا په 3 میلیونه درهم باندې ته خرڅې نو بیا هم ته ټیکس نه ورکې، ته به صرف 4% رجسټریشن ورکې چې ته کله پراپرټي اخلي چې ستا په نامه باندې دلته چې ورته انتقال وایي که نه، هغه 4% ټیکس چې تاسو ورکې هغه به ګورنمنټ ته ون ټایمي نه ټیکس شته. بیا کو دا پراپرټي تاسو چاله په رینټ باندې ورکوئ نو هغې کې به هم تاسو ټیکس نه ورکوئ. کو تاسو ته 1 لک درهم آمدن را رواني، کو 2 لکه درهم، کو 3 لکه درهم، هغه د انویسټمنټ مطابق به تاسو ته آمدن راځي. نو دا بالکل د ټیکس نه پاک وطن دی، انکم ټیکس هلته نشته دی. جی دا هم راته وایي رفیق بھائی که دغه پراپرټي یو کس والي او دا به خرڅوي، د خرڅېدو څه حساب خرڅوي بیا؟ جلال بھائی ډېر مهم سوال دی د انویسټرو دپاره. ګوره د دوبۍ حکومتو چې د اپورچونټي راوړې ده دا د دې لپاره راوړې ده چې کوم خلک هلته کې انویسټمنټ وکړي که نه، هغې کوشش دا کوي چې هغې خپل کیپټل گین کی. لکه یو کس 10 لکه درهم راوړي دي او 10 لکه درهم په دوبۍ کې انویسټ کړه، نو چې کال 2 کاله پس چې دا 3 میلیونه نه چې دا کم از کم 2.5 میلیونه وي، نو دغه 2.5 میلیونه به هم تاته میلاویږي. بیا د ټول نه ښایسته خبره چې ته دا پراپرټي په چا باندې خرڅې نو د دې به هیڅ پیس ته نه ورکې، ته به خپلې پیسې واخلې، د دې چې رجسټري ده، د دې چې څه ټیکسونه دي، هغه به هغه نوی مشتري چې کوي هغه نوی بایر هغه به جمع کوي. کتونکو تاسو خبرې واورېدې رفیق بھائی سره نن خبرې اترې روانې، کوم کوېسچنې وې زموږ ذهن کې یا ستاسو دغه سوالات راځي اکثر چې معلومات نه حاصل چاته د دوبۍ د پراپرټۍ والي سره، نو دغه هم وشو اخره کې رفیق بھائی نه به یو میسیج ومخلو چې ستاسو په نوم څه میسیج څوک دغه ذهن کې د چا نور څه شک شبهات دوی خپل کانټیکټ نمبر یا څه ورکوي یا تاسو پراپرټي د دوی سره خپله خبره اتره کوئ، نو دغه به رفیق بھائی تاسو ته وایي خپل نمبر کانټیکټ یا داسې څه چې مې تاسو سره وایي. نو رفیق بھائی څه وایي دغې والي؟ جلال بھائی ستاسو د دې شیشې په تواسط باندې به زه ستا کتونکو ته دا خبره وکړم که تاسو د دنیا په هره کونه کې وئ، که تاسو په هر وطن کې ژوند تېروئ، نو په دوبۍ کې تاسو له موږ داسې په اسانه باندې پراپرټي اخیستلی شو، ستاسو په نامه باندې انلاین هم تاسو اخیستلی شئ. په دې ویډیو کې زما نمبر چلیږي به تاسو ته، هغې کې تاسو زما سره په واتساپ رابطه کولی شئ. ډېر یو ښه ماحول دی هلته کې، ډېر یو ښه مارکیټ دی. زه غواړم چې زما هر پښتون په دې کې انویسټمنټ وکړي. دا د سود نه پاک د قسطونو نظام دی زموږ سره هلته کې، د 3 کالو، د 4 کالو، د 6 کالو، ایون د 8 کالو پورې په قسطونو هلته کې موږ پراپرټي ورکولی شو دیوله. نو پای کې 10% 15% 20% ډاون پیمنټ او بقایا 80% چې کمی هغه په قسطونو باندې ورکوي. نو چې تاسو څومره کتونکي دي د زما سره رابطه وکړي او ان شاء الله تعالی نن په 2024 کې زه ستاسو په د افیس کې ناست یم، زه دا ګارنټي دی ورکوم که دیو نن انویسټمنټ وکړي او دا 2 میلیونه درهم وي، نو په 2026 2028 کې به دا 3.5 میلیونه درهم وي. ځکه زما 2 کاله تجربه ده د دې ملک سره، زه یو ځای رالوي شوم، ځکه چې دیو کله ډیولپمنټ شروع کوو نو دا 2000 نه بعد شروع شوی او د 2000 نه بعد زه په یو ای کې وم، دا زما د مخې جوړ شوی دی. ما ته د دې ملک د ډېر څه پته ده، زما پکې تجربه ده. نو ان شاء الله تعالی چې زما راواز چاته هم رسي او تاسو غواړئ چې موږ په داسې یو سیکیور ملک کې انویسټمنټ وکړو چې د هغې پیسه هم سټیبلي، هلته کې قبضه مافي هم نه وي، موږ ته د حکومت کومک هم حاصلي، موږ ته کې هلته کې عزت هم میلاویږي، زموږ بچو ته یو امن میلاویږي، ښه سبقونه، ډېر د ټاپ سکولونو خبره کو زه وکړم، کالجونو خبره وکړم، دا ډېر ضروري خبره ځکه چې یو فیملي هلته کې ځي یو ژوند کوي که نه، نو هلته کې د هغې سره به اولادونه وي، هغې دپاره تعلیمي دغه پکار دی. نو په هر لحاظ سره ډېر یو ښه سیکیور ملک دی او زه ټولو ته ویلکم کوم. د ګولډن ویزې، د انویسټر ویزې، د سټوډنټ ویزې، د ریټایرمنټ ویزې، په دې ټول ترتیب باندې موږ پوه یو دی چې هلته کې انویسټمنټ وکړي نو دا ټول هر څه چې کوم دي دا د واده لسریه پراپرټۍ د یو چت نه لاندې دیو ته میلاویږي، دیو ته هیڅ چېرته تلو ته ضرورت نشته دی. او ان شاء الله تعالی تاسو ازمایش وکړئ، دا نمبر به تاسو سره دیو شیر کړي او ان شاء الله تعالی چې تاسو څه څومره وسي څومره صادري د هغې مطابق په تاسو له په یو ای کې موږ انویسټمنټ کوو ان شاء الله. ډېره مننه رفیق حسن بھائی، خوشحاله شي. یو جهان مننه. کتونکو اخره کې یو خبره نیم کومه به دغه ویډیو سر ته رسو. یو معلوماتي ویډیو و رفیق حسن بھائی نم ټیم واغستو، دوی چونکې ټیم مو سره کمې د سبا بیا فلایټ د 15 دن په بزنس وزټ باندې راغلی پاکستان ته. نو که تاسو غواړئ چې موږ په پرسکونه ماحول کې د خپلو بچو مستقبل جوړ کړو په یو داسې ملک کې چې هلته امن دی، سود نشته، انډرپلی نشته، قبضه مافیا نشته، دا څه چې زموږ
په وطن کې روان دي الله دې په موږ هم رحم وکړي خو دا یو پاک سیستم دی یو پاک ماحول دی د هر لیول باندې تاسو ولته برابر یې سس ټینشن باندې چې موږ هم دغلته ژوند تیر کو پراپرټي ځان لواخلو نو په سکرین چې کوم نمبر چلیږي رفیق حسن به سره رابطه وکړي تاسو به ګایډ کی او تاسو خپل خبره دوی سره کولای شئ ان شاء الله بیا به راځو تاسو ته داسې معلوماتي ویډیوګانې در رسو نو ان شاء الله کوشش وکړو د ډیلی خبر همیشه دغه کوشش چې موږ د پښتنو ستونزې مسایل یا څه قسمه معلوماتي ویډیوګانې دغه ډیلی خبر په شی تاسو ته در رسو دا هم یو زموږ وړو کې شانکاوي شو چې تاسو ته ضرور رسو د دوبۍ د پراپرټي والي سره نو تاسو ته یو گزارش دی اخر کې چې دا ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ که څوک هم داسې انټرست لري او ته دغه معلومات ملو شي نو ان شاء الله چې زموږ تاسو به کې پیدا تر هغې پورې خپل کوربه جلال صافي له اجازه ورکړئ ښه د باد او بریالي اوسئ د الله په امان